جواب دا چې دا تقسیم په ځان کې اجمالی تفصیلی ده دا له وجې د متعلق نه کوم خو هغه متعلق چې په نزد مصنف ده. اوس سوال دی چې مصنف خو یې نسبت ویلی دي په تصوراتو کې چې امکان اعتقادا لنسبت نو آ نسبت خو بسیط ده بیا یې ځان تقسیم نه ده صحیح متعلق له وجې په رایې د مصنف. جواب دا دی چې رایې د مصنف نه ده رایې د مشهورینو ده. نسبت په رایې د مصنف متعلق بلارز ده. دلته مراد متعلق بذات عند المصنف قضیه مجمله ده. اوس قضیه مجمله بیان ته تکي چې چونکه قضیه مجمله ده متعلق التصدیق فرائض ماتن او دا مجمله دوه قسمه ده یو مجمل قبل التفصیل یو مجمل بعد التفصیل. نو ایزان تعلق چې مجمل قبل التفصیل سره ده دا ایزان اجمالی ده. دا تقسیم متعلق له وجې چې متعلق مجمله قضیه ده. دا دوم میزان چې متعلق ته مجمل بعد التفصیل پوری دا ایزان تفصیلی ده ځکه چې مجمل نه مخې ته تفصیل ومتعلق عند المصنف هي مسوره الواحده المجمله. اوس دا چې د مجمل قبل التفصیل مجمل بعد التفصیل بیان کوي نو په داسې الفاظو کې چې مجمل قبل التفصیل باره کې وایي چې متعلق په نزد مصنف یا صورت واحده فی اللحاظ ده د قضیه چې دا واحد فی اللحاظ ده یعنی یو لحاظ ده دا څنګه چې دا واحد حقیقي ده واحد فی اللحاظ ده چې انحلال قبل امور کثیره وته په لحاظات کثیره سره نو قبل الانحلال دا یو ده واحد فی اللحاظ ده انحلال نه بعد د موضوع محمول نسبت ته تحلیل قبلی هغه تفصیل ده چې دا بالقوه تفصیل ده. اوس اعتراض کړه نه هغه نه جواب وسه. اعتراض دا کړه چې لکه امر واحد ده انحلال امور کثیره او تقبلی دا خو جمع بین المتنافیان ځکه امور کثیره خو متباینات دي موجوده اکثر مقوله الجوهر لك زید امر محمول لك قائم مقوله الوزن وزن یو هيئت او لړواله یو هيئت یو په کې نسبت ته اضافت ته نو امور کثیره خو متباینات دي نو امر واحد څنګه منحل شي امور کثیره او متباینه وته یو بل دا چې وحدت کثرت کې خو اسی تباین ده ځکه واحد لیس بکثیر کثیر لیس بواحد. جواب دا چې وحدت نه مراد واحد حقیقي نه ده واحد فی اللحاظ ده یعنی دی خو ډیر شیان خو لحاظ یو ده. نو واحد فی اللحاظ چې دا انحلال قبلی موضوع محمول نسبت ځکه دا واحد فی اللحاظ کې خو امور کثیره سته کنه دی متباینات خو بیا واحد فی اللحاظ دی نو کثیر امور متباین په واحد فی اللحاظ کې جمع دي چې جمع دي نو دغه واحد فی اللحاظ امور کثیره او متباینه سره هیڅ منافات نشته. منافات ته واحد چې امور کثیره او متباینه سره ده او واحد حقیقي ده. دا قضیه مجمله خو واحد حقیقي نه حقیقتا یو شی خو نه خو درې شیانی چې په یو لحاظ کې د اخستي نو دا واحد فی اللحاظ دی واقع کې ډیر امور متباین دي خو لحاظ یو ده. لہذا دا واحد فی اللحاظ چې ډیر امور متباینه جمع دي دا نه دي منافی چې منحل شي امور کثیره او متباینه وته ځکه دا امور کثیره متباینه دا په دی واحد فی اللحاظ کې جمع وکنه منافات نه ورسره. البته دا سوال ته کوي چې واحد فی اللحاظ هم کثیر فی اللحاظ چې یو شی واحد فی اللحاظ ده قضیه مجمله اتین حلال کې امور کثیره وته په لحاظات کثیره وي اخلي نو هم واحد فی اللحاظ هم کثیر فی اللحاظ دا بیا جمع بین المتنافیان ده. جواب دا ده چې واحد فی اللحاظ قبل الکثرت ته چې دا کثیر ته منحل شي نو بعد الانسلاخ چې وحدت ته لحاظي ختم کې بیا په پاسه کثیر فی اللحاظ اخلي نو منافات خو پاسه چې په وجه جمع وي واحد فی اللحاظ ده
مخکې د انحلال نه عمر کثیره وته چې کله انحلال عمر کثیره وته اوس نو دا بعد الانسلاخ چې د وحدت لحاظي ختم سه نو مجمل قبل التفصیل دا متعلق پنځ د مصنف تل پر دي ځان اجمالی دینه تعبیر کوي په امر واحد فی اللحاظ چې انحلال قبل امور کثیره او بالقوه چې موضوع محمول نسبت دي نو معترض ویل چې لکه واحد فی اللحاظ هغه واحد څنګه منحل کیږي امور کثیره او امور کثیره کې خو تباین موضوع محمول نسبت حتی واحد دا خو ظاهر منافات ده یا اسی وحدت کثرت کې منافاتی به څنګه ته واحد منحل کې امور کثیره او جواب دا چې واحد حقیقی نه ده چې کثیر سره منافاتی بلکې واحد فی اللحاظ کثیر فی الواقع دغه ډیر شیان پکې موضوع محمول نسبت خو لحاظ یو ده دغه متباینات په دې کې جمع دي نو واحد فی اللحاظ کې چې متباینات جمع شلو نو د داسې شی انحلال امور کثیره او متباینه او تجایز ده ځکه د امور کثیره متباینه خو په دغه واحد فی اللحاظ کې وکړ بیا وا سوال څنګه واحد فی اللحاظ څنګه ته کثیر کته منحل کې هم واحد فی اللحاظ هم کثیر فی اللحاظ جواب دا چې واحد فی اللحاظ دا قبل الکثرت چې کله کثرت لحاظی وسنه بعد الانسلاخ چې وحدت لحاظی دي ختم ذکر ویلا یہ مسورۃ الواحده یا صورت واحده ده د قضیه چې دا صورت واحده فی اللحاظ ده هغه صورت واحده یو لحاظ ده المجمله کې دې ته اشاره کوي چې وحدت حقیقی نه ده وحدت اعتباری ده چې نام المجمله صورت واحده نام مجمل ده مجمل معنی چې لحاظ یو ده المنحله الى صور متعدده چې دا قابل دي انحلال ده صور متعدده او ته په لحاظات کثیره او سره چې موضوع محمول نسبت ته بالقوه مفصله چې تفصیل یو کې په لحاظات کثیره وي واخ نو واحد لحاظی ده انحلال قبل صور متعدده او مفصله او ته په لحاظات کثیره او سره خو په یو ټیم کې نه دي ده المعبره بالاتحاد دفع د سوال کوي چې لکه توای چې متعلق التصدیق چې دا صورت واحده د قضیه ده چې مجمل انام ده صورت واحده فی اللحاظ دا متعلق التصدیق ده د ماتن مذهب ده ماتن خو ورسته متن کې خپل وای او هو الاتحاد ما په نسبت متعلق التصدیق اتحاد ده دا وای المعبره بالاتحاد دا صورت واحده مجمله چې ده د قضیه چې ډیر شان په ولې اس کې اولا دون ام اتحاد ده اتحاد به معنا وحدت اللحاظ او مجموع القضيه الملحوظه باللحاظ الوحداني یا هم متعلق التصدیق دغه مجمل قبل التفصیل ده دا ایزان اجمالی پر ده او ایزان تفصیلی متعلق چوکتا هغه هم عین دغه ده به خو تقسیم غلط څه به خو دوه قسمه نه یو قسم چې کوم مجمل قبل التفصیل متعلق تصدیق اجمالی او عین دغه مجمل قبل التفصیل متعلق تصدیق تفصیلی هم ده به خو دوه قسمه نه به خو یو قسم رااله دا ویننه او مجموعه القضیه یا متعلق التصدیق پر ادي ماتن قضیه مجمل بعد التفصیل ده چې نام دادا چې امور کثیره دي چې ملحوظ په لحاظات کثیره وسره او ملحوظ په لحاظ واحده واخلي ورستا امور کثیره دي موضوع محمول چې ملحوظ په لحاظات کثیره وسره چې نام تفصیلی قضیه ده ملحوظ کې په لحاظ واحده چې اجمالی قضیه ده نو دا اجمال بعد التفصیل نو یو اجمال قبل التفصیل یو دایزان یو اغیزان چې متعلق مجمل بعد التفصیل او مجموع القضیه الملحوظه باللحاظ الوحداني مجموع القضیه کې ډیرو لحاظات ته اشاره ده ځکه چې قضیه یا مجموعي نو جمع خو پڅ کې داسې کنه چې ډیر لحاظات او مجموع القضیه یا متعلق التصدیق مجموع قضیه ده هغه قضیه چې د ملحوظ په لحاظات کثیره او سره وا اوس مجموع کې څنګه مجموع کې الملحوظه باللحاظ الوحداني ملحوظ په لحاظ وحداني سره ووس واخلي نو قضیه کې لحاظات کثیره او ته اشاره
مجموع ملحوظ بلحاظ الوحدانی کې لحاظ واحده ته اشاره حاصل څه امور کثیره دي چې ملحوظ په لحاظاتو کثیره وسره او ملحوظ کې په لحاظ وحدانی. نو امور کثیره لحاظات کثیره تفصیل څه او ملحوظ په لحاظ وحدانی اهل دا اجمال او مجموع قضیه کې د امور کثیره او ته اشاره یا مجموع قضیه ده یعنی قضیه او امور کثیره چې ملحوظ په لحاظاتو کثیره وسره دا مجموع کې څنګه مجموع کې الملحوظه باللحاظ الوحدانی او ملحوظ په لحاظ وحدانی سره واخلې چې نام اجمال بعد التفصیل لا کما سنشرح مفصلا لکه دې تفصیل به زه تا ته یوې پاڼې نه بعد تفصیلا وکړه په بیان د متعلق تصدیق کې اجمال د تفصیلی بیان کوي په متعلق تصدیق کې و نسبتونه بعد فتصدیق ليس الا اجماليا دا اعتراض کوي الحمدلله په خپل جان او په متن لکن سره جواب کوي اعتراض کوي الحمدلله په خپل جان چله که تصدیق خو صرف اجمالی سره ځکه تصدیق کې چې ته تقسیم وایې خدا خو متعلق له وجه وایې او متعلق خو مجمله قضیه ده خو یا قبل التفصیل لا مجمله قضیه اول نه اجمالی تفصیل ورسته کېدای شي بالکل ایو مجمل بعد التفصیل چې اول تفصیل بیا اجمالی خدا بیا اجمال چې تفصیل نه باندې دا متعلق کو تصدیق تا نو تقسیم په تصدیق خو متعلق له وجه او متعلق خو صرف مجمله قضیه سو فتصدیق ليس الا اجماليا تصدیق صرف اجمالی سو چې صرف اجمالی سو نو تقسیم د تصدیق اجمالی ته الی نفسه ځکه چې دا تقسیم دای متعلق له وجه او متعلق صرف اجمالو نو دا صرف اجمالی سو نو چې ټول دا اجمالی سو نو تصدیق اجمالی ته نفس ته صدا خو نه د جان و خپل جان و تفصیلی خو د په متعلق کې نو نو تقسیم د تصدیق اجمالی ته الی نفسه التفصیلی ته الی مباینه والتالي باطل فالمقدم مثله دا اعتراض وکړه فتصدیق ليس الا اجماليا تصدیق چې تقسیمات متعلق له وجه نو متعلق خو صرف مجمله و قضیه و نو چې دا تقسیم دی متعلق له وجه او متعلق و صرف مجمله نو دا صرف اجمالی سره نو اجمالی ته تقسیم جان تاسو تفصیل خو د په متعلق کې نو د چې گنجائش ته تفصیل سره ستانه په مقسم کې گنجائش ته تفصیل نشته چې په اقسام کې ته تفصیلی راولا دا مبین ته تقسیم ځکه هغه شی ته تقسیم دا تقسیم راځي چې په مقسم کې خو احتمالي فتصدیق ليس الا اجماليا تصدیق خو صرف اجمالی سره بیا تقسیم د تصدیق اجمالی ته الی نفسي او تفصیلی ته الی مبینه والتالي باطل فالمقدم مثله لكن جواب کوي الحمدلله حاصل د جواب دا ده چې دا خو ټیک ته چې تصدیق چې زه تقسیموي متعلق لوجه او متعلق کې صرف اجمالی ده دوره پورې زمانه تر سره خدا صرف اجمالی کې دوه نوع دي نو دا یوه نوع ته ځان اجمالی وایم بلې ته ځان تفصیلی وایم دا ټیک ته چې متعلق لوجه تقسیمو دا صحیح ته چې متعلق مجمله قضیه ده خو مجمله قضیه یو نه ده دوه ده کما یو مجمل قبل التفصیل اول نه تازین ته مجمله قضیه راشي لکه تستر اخلاص کې دا جمعه سپین دا غونډه منډه قضیه تازین تراله په دې تصدیق تا نو متعلق کله مجمله قضیه چې دا مجمل قبل التفصیلی څه معنا اول نه قضیه په لحاظ واحده کې پرته تفصیل خو مخکې خو لسره نه خو ورسته چې ضروري نه چي دي يمكن ان يحل الى امور كثيره امکان است چې تین حلال امور کثیره او تقواسی تفصیل ده نو تفصیل نه مخصصه نه وس فی الحال ستا امکان است چې پیدا شي بالکل نو دلته صرف اجمال موجود ده دغه اجمال سره مجمل قضیه سره چې د کوم ځان تعلق ته دغه ځان ته د اجمالی وایم ولی ورته وایم تسمیه المتعلق باسم المتعلق دا ځان اجمالی ده ځکه تسمیه د متعلق باسم المتعلق ته ولی متعلق ده ځکه خو نسبت ده کنه ورته متعلق ته نسبتي نو د دغه تصدیق نسبت صرف مجمل قضیه پورې ورسېده دومره ساوه پکې چې تر مجمل قضیه ورسېده دنه بعد ختم چونکه تصدیق متعلق مجمل قضیه ده ادا متعلق ته مجمل قضیه متعلق ته نور مخچه تعلقات بل چا سره نستا ورسته نستا ځکه مفصله قضیه دلته نستا نه مخچه نه ورسته امکان است چې ورسته راشي خو راغلی نه ده نو د تصدیق تعلقه مجمل قضیه سره ده فقط تعلقه په مجمل قضیه ولاړه ده قاعده دا چې متعلق منصوب متعلق ته دی وجه دي ځان ته ځان اجمالی وای ایو هغه اجمال ده چې بعد التفصیل ده
یعنی تفصیل سابقا موجود ده بالفعل اول مفصله قضیه ده بیا تا اراده ورته وکړه مجمله دې کړه دا تفصیل علت معده د اجمال سره علت معده دې ته وایي چې شاید معدوم بعد الوجود کې بیا دوم شي پاره سبب شي نو ول به تفصیل موجود کې بیا به معدوم کې بیا به لحاظ واحده وکي بیا به دا علت چې لپاره د وجود د اجمال چې دا اجمال بعد تفصیل نو اول تفصیل وو بالفعل بیا معدوم صدا تفصیل بیا د مجمل ورته جوړ کړه بیا د تصدیق ور پورې متعلق کړي مجمل قضیه پورې نو دا ټیک ته متعلق ته منسوبي متعلق خو هوز مجمل قضیه ده خو مجمل نه خو مخکې تفصیل وکنه التفصیل التي معده ور پاره دا مجمل معلول نو دا ټیک ته ځان متعلق ته منسوب ده چې مجمل قضیه ده او سه مجمل قضیه سره تعلق ده خو مجمل نه مخکې تفصیل التي معده دا معلول قاعده دا چې معلول الته منسوبي نو اذان مجمل ته منسوب او مجمل تفصیل ته منسوب او منسوب دي منسوبي نو اذان تفصیل ته منسوب لان له نسبه الى التفصيل فافهم لكن لما كان قد يحصل الاجمال دفعه واحده دا جواب کې لیکن ارکل چې وو چې اصل دله مجمله قضیه دفعه واحده کله کله اول ځل باندې اول ځل جمعنه چې مخکې تفصیل نه بدون ان يحصل صور المتعدده بيد دینه چې حاصل سلی اولا صور متعدد دي قضیه وتلاحظ دا د یو حاصل بیان ده بيد دینه چې حاصل سلی صور متعدده بيد دینه ان تلاحظ چې لحاظ سوي بلحاظات متعدده لحاظات كثيره چې نام مجمل قبل التفصيل ده کله خدا سي مجملي چې دا یو نه واده وقد يحصل بعد حصول الصور المتعدده کله کله اصلي اجمال پس حصول د صور متعددونه اول صور متعدده دي قضیه وي بیا ته معدوم کې بیا اجمال ورته جوړ کې وقد يحصل كل اصلي الاجمال بعد حصول الصور المتعدده پس حصول صور متعددونه چې نام اجمال بعد التفصيل لا ولهذا دا د حصول صور متعدده بیان ده کله اصلي پس حصول صور متعددونه چې ول متعدد صور اصلي څنګه اصلي ولهذا بلحاظات مفصله په دې تور چې تای لحاظ کړای لحاظات کثیره بیا دې نو بعد اجمال جوړ کې دا اجمال بعد التفصيل نو یو اجمال قبل التفصيل یو اجمال بعد التفصيل نو متعلق دوسل چې متعلق دوسو تسمیه دي متعلق خو باسم المتعلق تا تسمیه دي متعلق خو نسبت دي متعلق له وجدا او متعلق دو نو تسمیه دي نسبت دوسوا یو ایزان اجمالی بل ایزان تصفیه فیسمى التصدیق المتعلق بالمعنى الاجمالي مسمى سے تصدیق سے تعلقه قضیه مجمل سره ده الحاصل بالطريق الاول هغه اجمال چې حاصل په طریقې اول سره چې مجمل قبل التفصيل ده اجماليا دغه ځان ته اجمالي وایي ولې ورته وایي ځکه چې متعلق مسمى کوم په نسبت سره متعلق ده او متعلق مجمل قضیه ده والمتعلق بهذا الاجمال دغه تصدیق چې متعلق هم دغه مجمل قضیه سره والحاصل بالطريق الثاني دغه مجمل قضیه په ولې اس کې ده خو حاصل په دومره طریقې وي چې هغه اجمال بعد التفصيل ده تفصيليا دا ته تفصيلي وایي لان له نسبه الى التفصيل ځکه د نسبت تفصيل ته ده کنه د غیزان په واسطه مجمل سره ځکه دا خو منسوب د مجمل بعد التفصيل ده خو مجمل بعد التفصيل تفصيل ته منسوب ځکه تفصيل نه بعد راغله د معلول او تفصيلي علت معلول علت ته منسوبي نو دا هم منسوب څه تفصيل ته لان له ځکه د غیزان نسبه الى التفصيل د تفصیل ته هم نسبت رااله ځکه منسوب دي منسوبي ففهم لا ففهم ولا